او که بیا دا خبره چې کومه دی ریکارډ کوي بیا نقل کوي دا د خلکو منځ کې تعلقات خرابوي بل چاته بیا دا اورول دا بالکل په حرامو چغلۍ کې داخل دي شریعت په هغې باندې ډېر وعیدونه راغلي دي مګر که داسې خبرې بعضې چې په هغې کې شرعاً تجسس یا ریکارډ کول هغه مجبوري وي هغه خلک د شر نه بچ کولی د نقصان نه د سړي کې څه ضرر او نقصان دی ځکه دی دا خبر ریکارډ کوي هغه بیا جدا مسله ده هغه ځان د ضرر د ازالې لپاره دا ریکارډ کول دي ستاسو الله دی چې یو سړی په ټلیفون باندې چا سره خبرې کوي او دا یو طرف رالګي او د بل خبرې ریکارډ کوي بغیر د هغه د اجازت نه بیا لګي او د چا باره کې چا خبرې کړي دي نو هغه ته ایستا وایي نو دې باره کې شرعي حکم څه دی چې دا به چغلي او خیانت کې راځي که نه جواب دا چې دا معلومه خبره ده چې دا خبرې ریکارډ کول چې کوم دي نو غالبا دا هم د دې لپاره چې بل چاته دا واورولی شي نو که دا بغیر د اجازت نه وي د دغه چا خبرې چې ریکارډ کړي که د هغه اجازت نه وي یا کم از کم داسې به ووایو چې د هغه د حالت نه دا هم ده نه ده معلومه چې هغې بد نه ګڼي دا ورته هم پته نشته